بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکه. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مسائل دا ختم کی. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجات دا پوره کی. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه درد نه، د هر قسمه تکلیف نه، پریشانۍ نه د الله پاک موږ او تاسو محفوظ وساتي. محترمانو، چې کومه زموږ وظیفه ده نو دا وظیفه د حضرت موسی علیه السلام وظیفه ده. یاد ساتئ چې له چا څونه حاجتونه وي او دغه حاجتونه پوره کېږي نه، یو ځل دې د حضرت موسی علیه السلام دا وظیفه وکړي، ان شاء الله العزیز تاسو یقین وکئ الله پاک به بس سکندونو کې د دوی را کار وکړي. فرمایي چې یو ځل حضرت موسی علیه السلام دا محترم او د مصر نه روان شو مدین ته. هلته کې کله ورسېدو نو مدین کې د موسی علیه السلام پیژنګلو څوک نه و. د حضرت شعیب علیه السلام لوریان وي او هغوی له ګډې چیلې دا اوبه کړلې. بیا د هغې نه بعد هغه جینکۍ کور ته لاړې او حضرت موسی علیه السلام په یو باغ کې کېناستو او دا وظیفه یې وکړله. تاسو یاد وساتئ دومره زر او دومره پاور پول وظیفه ده چې حضرت موسی علیه السلام دا وظیفه لا پوره کړې نه وه چې هلته شعیب علیه السلام لوریانو ته ویلې دغه سړی راولئ. نو تاسو یقین وکړئ چې دومره زر انسان حاجت پوره کېږي. نو کله موسی علیه السلام هلته کې ورغلی او شعیب علیه السلام سره میټینګ وکړو، هغه سره بحث مباحثه یې وکړله. نو چې کوم څیز محترمو د موسی علیه السلام ضرورت و هغه ورته میلاو شو. د موسی علیه السلام یو ضرورت دغه و چې دغه ځای کې موسی علیه السلام څوک پیژندل نه، نو کور ورته میلاو شو د اوسېدو دپاره. نو که څوک دا وظیفه کوي محترمو د کور د اصول دپاره، کور د حاصلولو دپاره، الله پاک بوله د کور بهترین انتظام وکړي. دغه رنګې که څوک دا وظیفه کوي د رشتې دپاره د دومره ښکلي ځای کې ورته محترمو رشته میلاو شي. موسی علیه السلام وظیفه وکړه نو الله پاک ورته د پیغمبر لور دا محترم ورکړله او پیغمبر محترم په ټول امت کې د ټولو نه ښایسته وي. او دغه رنګې د پیغمبر چې کوم محترمو لوریانې دي، چې پیغمبر ښایسته وي، پلار یې ښایسته وي، لوریان بیا هماغه محترمو ښایسته وي. نو دغه رنګې د دې وظیفې برکت دا و چې په ښکلي ځای کې الله پاک دغه رنګې بهترین کورواله ورکړل. نو که څوک دا وظیفه کوي نو الله پاک ول په ښکلي ځای کې بهترین اعلی رشته محترمو دا ورکړي. دغه رنګې کو څوک د رزق دپاره کوي، کو څوک د خوراک دپاره کوي. نو موسی علیه السلام دا وظیفه وکړله نو رزق هم ورته پکې میلاو شو، ښځه هم ورته میلاو شوله او دغه رنګې محترمو د اوسېدو ځای هم ورته میلاو شو. او دغه رنګ موسی علیه السلام قدر او عزت نور هم سیوا شو ځکه چې د پیغمبر په کور کې دا محترمو دیره شو. نو که موږ د عزت دپاره د قدر دپاره دا وظیفه کوو، انشاءالله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې زمونږ او تاسو ته الله پاک مقام راکړي. او دغه رنګې الله پاک حضرت موسی علیه السلام له نبوت او پیغمبري محترمه دا ورکړله. نو وظیفه محترمه یوه ده، فایدې دا ډېرې زیاتې دي. نو کوشش محترم وکړو چې کم سړی دا وظیفه شروع کړي نو الله پاک به دله مال او دولت هم ورکړي، الله پاک به له ښکلي ځای کې رشته هم ورکړي، دغه رنګې الله پاک به له نوکري هم ورکړي. موسی علیه السلام ته یو قسم له نوکري هم میلاو شو، د 10 کالو اګریمنټ ورسره وکړو شعیب علیه السلام د به 10 کاله زما د ګډې چیلې سره. د نوکرۍ دپاره محترمو د جاب دپاره ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. راځئ چې زه وظیفې طرف ته او دې وظیفې نوم حضرت موسی علیه السلام وظیفه ده. نو کوشش وکړو چې پخپله یې هم وکړو، دغه رنګې نورو ملګرو سره هم شریک کړو. چې کله تاسو ته څه حاجت را پیښ شي، تاسو ته څه ټینشن را پیښ شي، دغه رنګې ستاسو څه کار وي نو د سورت قصص آیت نمبر 24 دا مه هېروئ. د وظیفې ترتیب به داسې وي چې کله څوک دا وظیفه کول غواړي نو 313 پیرې روزانه
ځان نه د ورځې یو ټایم خوښ کړي په دغه ټایم کې کوئ یا کوله سهار د مانځه نه بعد کوئ که ماښام یې کوئ خو 313 پیرې روزانه وظیفه دا سره چې ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر تاسو د ښکار سکرین باندې نو کو تاسو حالو کې پدې کې یو ټکی دی لما انزلت الی لما کې مد دی د بلوګ راخل غواړي بعضې وخت کې هلکه وظیفه کوي خو ډېر زر زر وکړي نو غشمار برابر شي خو هغه وظیفې هغه ترتیب صحیح ونه شي که نه مدونه پکې رانښکلی شي نو لما او لما کې محترم ډېر فرق دی نو کوشش وکړو چې موږ وایو ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر ښه په ښکلي انداز باندې بهترین انداز باندې ښه په قلار باندې دا وظیفه وشي انشاءالله العزیز تاسو الله پاک نه سم غواړئ الله پاک بهتر کوي معنی دا د آیات ای پروردګار چې ته سم راکړې ماته زه دغې محتاج یم ته سم راکړې ماته زه دغې محتاج یم نو کوشش وکړو چې کوم څیز ته موږ محتاج یو هر قسم حاجت لپاره محترم دا وظیفه وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو دعاګانې په ښه طریقې سره واوري او زمونږ او ستاسو سوال او حاجت دا پوره کړي کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپله هم وکړئ او دغه رنګ مخکې هم خلکو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې وظیفې نه فایده والي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته